زه به څه ووایم، تاسو د مشرانو خبرې وکړئ او ډېرې خوندورې خبرې مو وکړې او بس موږ هغه واورېدې، ما په خیال په هغه مو اکتفا کړې وای، هغه به کافي وای. او بیا له موږ سره دلته زموږ استادان ناست دي، پروفیسر محمد ایاز صاحب دی، زموږ د استاد حیثیت لري او موږ باقاعده څخه زده کړه کړې ده. نو د دوی په مخ کې او بیا ستاسو په مخ کې د سپین ږیرو په مخ کې خبره کول چې لږ ګران کار هم دی او لږ ما په خیال په بې ادبي کې هم راځي. لیکن ستاسو غوښتنه وه هغه د وار د تېرېدو لپاره به دوې درې خبرې وکړو. اوله خبره دا چې دا دلته زموږ راتګ چې کوم دی، دلته د هغه دپاره سبب یو شی دی چې هغه زموږ ستاسو په دواړو سره ګډه دغه پښتو ده او پښتونواله ده که نه. نو دغه پښتو تاسو هم خپله ژبه ګڼئ او د هغه خدمت کوئ. د هغه د خدمت په سلسله کې موږ دلته راغوښتي یو او موږ هم دغه وایو چې دا خلک پښتو ته قدرداني لري او پښتو ته عزت ورکوي، درناوی ورکوي. د هغه په سلسله کې موږ راغوښتي یو چې دا خو اوس ماخوستن چې په نیمه شپه موږ راغوښتي وای موږ ته راتلو او خوند بیا هغه وخت کړی وای چې دلته موږ یو ادبي پروګرام هم وای او بیا په هغه سلسله کې راغلی بیا ډېر خوند کړی. خو لیکن دا اوس چې کومې خبرې وسوې ما په خیال دا هم یو قسم ادبي خبرې دي چې موږ باندې لګیا یو او کوو یې سره. نو تاسو هغه وختي راغلي وئ زموږ پروګرام ته، هغه ټیم زموږ د پروګرام د حل پرځای تقریب چې کوم هغه تاسو را دروند کړی وو او په تاسو باندې زموږ پروګرام ښایسته وو او بیا هم موږ تاسو ته دعوت ورکوو او بلنه درکوو چې که سهار وو که ماښام وو که د ورځې وو که د شپې وو چې هر ټیم په اکاډمۍ کې ستاسو یو خدمت وو یا زړه غوښتی یا مو یو زده کړه کوله یا د پښتو اکاډمۍ د کتابو په حواله وه یا په بله حواله وه، موږ هم انشاءالله هر خدمت ته تیار یو او خدای مو هر کله راوله. او پاتې شو دغه چې کوم دی دغه تګ وراتګ دا خو لکه عادل صاحب چې خبره وکړه چې دغه وایي پښتو کې یوه ټپه ده چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو نن موږ راغلي یو، باعث به درس تاسو راسئ، موږ په پښتو اکاډمۍ کې خدمت وکړو، موږ په خپل کورونو کې ستاسو خدمت ته تیار یو. اکاډمۍ نو داسې ځای دی چې په هغه کې داسې خلک کله کله راشي ډېر ناوړه خبرې وشي او نوې خبرې وشي. نن زموږ پښتو اکاډمۍ ته دوه درې کسان راغلي وو چې موږ په دا پښتو ژبه باندې غږېدو چې مطلب په دا تعلیمي ادارو کې باید دا زموږ پښتو ژبه څنګه موږ رایج کړو، دا زموږ بچیانو ته او خصوصا د روان نسل ته موږ په دا پښتو ژبه کې د تعلیم څنګه ورکړو. صرف دا زموږ ادبیات نه، ساینس و جغرافیه او کلچر و زموږ ادبیات و دا ګډ باید موږ په پښتو ژبه کې د بچیانو ته ورکړو. د دې دپاره څه کول پکار دي؟ نو په دې به موږ ډېر مجلسونه سره وکړو، بیا په دې سره ورسېدو چې موږ کم از کم په دا خپل آفس کې یو له بل سره تعلق وي. هغوی زموږ یوه اداره ده، موږ هم دا غواړو چې دا ژبه په دا تعلیمي ادارو کې راشي او په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم بچیانو ته ورکړل شي. موږ هم دغه غواړو او زموږ د پښتو اکاډمۍ هم دغه هدف دی، یو مقصد دی، په دا مقاصدو کې دغه یو مقصد راځي او دا نور اکاډمیان هم دغسې. نو دا داسې دا تعلق یو ربط یو له بل سره ناسته ولاړه او تګ راتګ وي، نو بیا میدان ته ډېرې ښې خبرې ځي او نوې نوې خبرې راځي، سړی ډېره زده کړه ځینې کولی شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو همیشه موږ ته راځئ، موږ به دا خپل خیالات تاسو شیر کوو او بیا به دلته موږ بیا هم راځو، دغسې به هم راځو چې دلته تېرېدونکو تاسو به سلام کلام کوو، درته راځو په کښېنو به سره، نو دا تبادله خیال به سره کوو. په دې کې میدان ته انشاءالله ښه شیان مواد راځي. نو بس ستاسو کور ودان چې موږ هم راوغوښتو او خدای دې لکه دغسې وولې، خدای دې تاسو ته همیشه داسې توفیق درکړي، دغه درکړي. موږ دا د ډوډۍ په حواله نه، موږ دغسې موږ دا ناسته ولاړه باید سره وي او یو له بل سره تړلي وي سره، کور او مندان خدای مو خوشحاله لره.